دا ټریفیک دومره ډیر زیات شوی دی که نه دومره چې د سیدونه منګورې ته رارسي نو کم سے کم ستا یو ګنټه 10 منټه سفر 15 منټه سفر په یو ګنټه کې تکې دومره په ګڼ تعداد باندې رشکی دي چې یاره چې ته خوځې جو رشکه ده طریقه یې نشته د ګرځېدو نشته د راګرځېدو نشته دا خلک ته ډېر زیات تنګ شوی دی. دویم اهمه بنیادي خبره چې زموږ د صحت په حواله سره ده چې رشکۍ نه ډر ډر به روان به او دومره لوګی به ترې خیږي چې موږ په دې بازار کې ته ګرځې نو دا که لوګی اینې نو دا ټوټل د دې رشکو والا لوګی دی نو انساني صحت باندې ډېر مضر اثرات دي د دې ماحول ته اندازه سړی والي نو ټول لوګی دی خلکو صحت چې کوم خراب شوی دی سره دنیا مسلې دي د ډاکټرانو نه دغه مونږ وګورو هغه مونږ ته د ټول ناول که دغه راپرېږدي وایي ستاسو په ښار کې د لوګي پوزیشن دومره دی چې دا زیاتر بیماریانې د دې سره تړلي دي. دا یوازې په ټریفیک پولیس باندې نه کېږي نه د ټریفیک پولیس په ذمه دارو کې راځي نه یوازې ټریفیک پولیس چې کوم دی دا کولی شي په دې کې د آر ټي اے او په دې کې د ټي ایم اے شو په دې کې چې کوم دی ایکسایز شو دا ټولې ډپارټمنټ چې دا مشترکه طور راشي او هر سړی د خپل لیول کار په دې کې وکړي نو دا به یو ریګولر لاین ته راشي او دا کوم مونږ چې چغه وهو مونږ فریاد کوو ځکه چې د دې ټول نه زیات تکلیف ماته دی زما سټاف ته دی دا مانیټر کول دا چې کوم دی ریګولر کول دا ټریفیک چې کوم دی ریګولرایز کول دا زموږ دپاره یو لوی ټینشن دی او د هغې کې د ټول نه زیات کردار د دې د وجې نه دی نو که ټولې محکمې ټولې ادارې په دې کې مشترکه طور راغونډ شي او په دې موږ کار وکړی شو او په دې مشترکه طور باندې یو افهام او تفهیم او د یو پلانینګ تحت کار وکړی شي زما خیال دی چې د دې به ډېر ښه بهترین نتیجې راوځي. منګورې ښار ته تاسو راشئ نو هر سړی د الرجي د کینسر له دې مریض شو ځکه چې هر سړی په رشکه کې د موبلیل او دغه یو ځای کوي ګیس او د هغې نه چې کوم لوګی دغه کېږي هغه د کینسر باعث روغېږي خو یو اداره داسې نشته چې د دې روکتام وکړي. رشکې په ګراجونو کې روغېږي هر مصري لګیا دی روغېږي نه نمبر شته او که یو نمبر دی نو په هغې باندې 3 رشکې دي او 3 وروڼه راغلي دي په ګراج یې اخیستی دی او هغه چلی چېرته حکومت سنجیده زموږ پولیس وروڼه سنجیده شي او په دې باندې اکشن والي نو یقینا دا شی کنټرول کیدی شي ډېر زر کنټرول کیدی شي موږ به د سواد خلک د ډېرو بیماریانو هم بچ شو د ډېر کم پس دغه کې چې عذاب کې چې د رشکو د لاسه چې موږ په کم تکلیف کې خلک ټریفیک ټول خراب دی هغه هم کنټرول کیدی شي. د دې حل دا دی چې دې رشکو له کلرز ورکړي او په 3 قسطه کې تقسیم کړي نو په دې سواد کې 20,000 رشکې نو هغه به یو ټایم کې 15,000 ته راشي دا 15,000 به روډ ته نه راوځي بیا د مازدیګره پورې یو رنګ چلیږي د مازدیګر نه د 12 بجو پورې بل رنګ چلیږي د 12 بجو نه سهار پورې بل چلیږي هر چا ته به روزګار هم میلاویږي ټریفیک هم کنټرول شي. دلته موږ سره ټوټل چې کوم د رکشو نمبرز دي موږ سره د رجسټرډ هغه ایز پر آر ټي ایس بټن چې موږ ته کنفیګر راکړی دی هغه 12,000 دی او چې کوم نان رجسټرډ موږ سره فګر دی د رکشو هغه موږ سره ټوټل دی راوند اباوټ تقریبا 25,000 دی موږ سره موږ سره چې کوم ماسټر پلان دی او پروینشل ګورنمنټ په دغه سره جوړیږي په تعاون سره هغه تقریبا 2042 پورې به کمپلیټ کیږي چې پای کې دا خبرې تاسو چې کوم وکړلې دا ان پکچر دی چې سپیشلی د رنګ روډز دی موږ سره د ټریفیک د کمیدو لپاره روډ چې کوم دی د کې د کولاولو لپاره اډیشنل لند به د کې اکوایر کیږي یا پلازاس چې کوم دی پای کې پارکینګ دی د انیشیټیوز چې کوم دی پروینشل ګورنمنټ غشتي دي دا غي نه علاوه موږ سره بی آر ټیز شو یا فلای اوورز شو نو دا به راوند اباوټ تقریبا دغه 2042 پورې کمپلیټ کیږي ماسټر پلان دی او ان شاء الله دینه به د منګورې د ټریفیک چې کوم رش دی دا به ډېر زیات حد پورې کم هم شي او پبلک به جرنل چې کوم دی دا فیسیلیټیټ کیږي.